السلام علیکم دوستان. ډیرو ملګرو ته دا مسله ده چې د موبایل بیټري زر تشیږي، موبایل بیټري خرابه ده، موبایل ډکیږي نه زرو، د بیټرۍ دا ټایمینګ به څنګه سیوا کیږي. د دې لپاره کسانو مختلف قسم ایپس ځان له ډاونلوډ کړي دي چې دې ایپ سره موبایل بیټري کمه خوري، دې ایپ سره موبایل ډکیږي زرو، دې سره چارج کیږي زرو. دا ټول هسې ګپ شپ دی. لومبۍ خبره خو دا ده چې دا ایپس په ټولو د خپل موبایل نه ختم کړئ مکمل. دا ستاسو نه نوره بیټري خوري او دوی صرف خپل ایپس چلی، خپل کاروبار چلی، تاسو له څه پیدا نه درګي. د دې کمپنۍ والا خپل د موبایل کې دننه داسې سیټینګ کې لږې طریقې چولې دي که چېرې ستاسو د موبایل بیټرۍ کې څه مسله وي هغې سیټینګ طریقې درته زه ښیم په موبایل کې دننه هغه آپشنې دي، دوه درې آپشنې دي، هغه تاسو زه درته طریقه ښیم په موبایل کې، هغه طریقه ورسره وکړئ او که ستاسو په موبایل کې د بیټرۍ څه مسله وي نو انشاءالله چې هغه مسله به مکمل ختم شي. لږ ضروري سیټینګونه دي، سیټینګونه څه دي هر د زه موبایل سکرین کې ښیم، ټایم دله نه ضایع کومه. خو د هغې نه مخکې که تاسو چینل ته په لومړي ځل راغلي یې نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، که د چا څه سوال وي کمنټس کې تپوس وکړئ او که دا ویډیو تاسو د فیسبوک نه ګورئ نو شیر یې کړئ چې نور ملګري ته هم پیدا واخلي. راځئ د موبایل سکرین ته، د موبایل سکرین کې وګورئ، تاسو ته زه طریقه ښیم چې کوم ضروري سیټینګونه یې دا کول دي. د ټولو نه اول خپل موبایل کې دا سیټینګ به راواړوئ، د موبایل خپل چې کوم سیټینګ دی دې کې به تاسو سرچ کې دا بیټري آپشن چې کوم ځای دی دا بس کلیک کې، بیا به دې کې دننه ډېرې آپشن دي. د لومبۍ آپشن چې ووایي نو تاسو ته دا ښیي چې ستاسو موبایل کې زیات تر بیټري کم یو ایپ خوري. لکه زما دی کې تاسو کتی شه دې کې ټیک ټاک ډېره بیټري زما نه خوري، یوټیوب هم زما نه ډېره خوري. دا تاسو ته به په خپل موبایل کې خپل ایپ شو کړي چې کم یو ډېر خوري. د دې طریقه سره دا بره آپشن به تاسو ووهئ، دا درې نشانونه دا چې ووهئ نو تاسو ته به د موبایل ټول هغه اصلي چې کوم حالات دی دا ګوره وسې راواړو. سکرین زما نه سکرین د ټولو نه زیاته بیټري خوړلې ده، تقریبا 5 غنټې دا کولاو پاتې شوی. د دې لپاره کمپنۍ بره آپشن ورکړی دا د سکرین دا رڼا چې کومه ده نو دا کوشش کوي چې کم نه کم ساتئ او دا ای نشان چې دی مطلب د اټومیټک دا پې آن ساتئ چې کله تاسو دننه کمره کې دا به خپله کمیږي، کله بار نور ته راوځئ دا به خپله زیاتیږي. نو دا اټومیټک آپشن آن ساتئ. بل آپشن دی چې په بیکګراوند کې تاسو نه کم یو ایپس ډېر زیاتو دغه د نه خوري، بیټري د نه خوري نو هغه دې ځای کې دا چې ووښئ تاسو ته شو کېږي دا ګورئ. نو که دې کې داسې یو ایپ وي چې تاسو یې نه استعمالوئ یا یې کم استعمالوئ نو هغه خو بیخي لرې کړئ د موبایل نه. او یا د هغې دا طریقه دا درې آپشن رالو دا بهرنی به سلیکټ کړئ سمارټ کنټرول. سمارټ کنټرول مطلب چې کله ته دغه آن کړي نو دی به دغه ټیم بیټري خوري، چې کله ته د بیک شي مثال بند دی کې بیا به ستا نه بیټري نه خوري، دې ته وایي سمارټ کنټرول. نو ستاسو هم که چا په موبایل باندې دا سمارټ کنټرول نه لګېدلی نو دا په ټول ایپس باندې سمارټ کنټرول دا پې سیټ کې نو تاسو نه به ایم بي بیټري کمه خوري. بل یو آپشن دی په دې کې که ته داسې یو ځای کې چې یاره تا سره چارج ډېر زیات کم شي نو دا یو آپشن یوز بیټري سیور دا پې آن کې موبایل به ستاسو ټول بلیک شي او بیا به بیټري انتهایي کمه خوري. نو چې کله سم ځای ته راشي نو خیر دی بیا پې بند کې او موبایل چارج کې نو نارمل حالات ته به راشي. د دې نه علاوه بل په دې کې یو سیټینګ دی، دې کې بل یو آپشن دی ته وایي ډیولپر آپشن. که چېرې ستاسو موبایل کې وي خو ټیک ته او که چا موبایل کې نه وي نو دغه ډیولپر آپشن به پکې څنګه را پیدا کوي دا طریقې دې ته ګورئ. دا ځای به ووهئ لاندې اباوټ فون ووهئ، دې کې دننه چې راشئ دې ځای کې د سافټویر انفارمیشن دا به کلیک کړئ. سافټویر انفارمیشن دې ځای ته لږ په غور باندې غوږ کښېږدئ، دا ډېر ضروري آپشن دی. دا چې کله تاسو کلیک کړئ نو دې کې دننه به تاسو بلټ نمبر یو دغه دا څلورم نمبر بلټ نمبر دا ځای به کلیک کړئ. څو پیری؟ 7 پیری. 7 پیری به دا کلیک کړئ په یو حساب باندې 1 2 3 4 5 6 7. دا چې 7 پیری تاسو کلیک کړئ نو تاسو سره به موبایل کې ډیولپر آپشن چې کوم زه تاسو ته یادوم هغه به په دې کې را شو شي، را پیدا به شي. کله چا موبایل کې نه وي، کله چا هغې کې وي خو هغې کې دننه ورته سیټینګ ښیم دا دې پکې را پیدا شو. ګورئ هغه د کته لاندې ګورئ ډیولپر آپشن په دې کې دننه ډېر زیات سیټینګونه دي خو تاسو به نور یو ځای هم نه چېړئ، هسې نه چې موبایل کې ځان له نور څه خرابتیا راولئ. دې کې صرف د بیټرۍ دپاره کوم 2 آپشن دي هغه درته زه ښیم دا دي. صرف دې 2 ځایونو سره زمونږ کار دی، نور به ګورئ نه چېړئ. که موبایل کې هم څه فرق راوسته بیا دا ونه وایئ چې دا راله د موبایل خراب کړو. په دې کې دا لومبنی دی ډونټ کیپ اکټیویټیز. دا چې کله تاسو آن کړئ نو چې کم یو دغه هم تاسو بیک کې کم یو ایپ کې تاسو هم څه استعمال وکړئ او بیک کې هغه به ډایرکټ بند شي، تاسو به نه بیټري خوري او نه به ایم بي خوري. دغه آپشن دی. دا دویم آپشن دی که ته وایې چې یاره زما د بیکګراوند کې 1 یا 2 یا 3 4 دا ایپس دې چلیږي نو هغه به په دې کې کولاو پاتې شي.
بس همدغه سیټینګونه دي، نور په دې کې څه خاص سیټینګ نشته دی. همدغه سیټینګ سره تاسو خپل موبایل دا سیټینګونه پکې وکړئ که چا نه کړي، نور پکې څه ګوتې مه وهئ. موبایل له داسې چینه یا نور عدل بدل قسم چارج هم مه اخلئ چې هغه موبایل بیټري زر زر ډکوي، دا تاسو له نقصان درکوي. کوشش کوئ چې موبایل سره د موبایل خپل کپنی چې کوم چارج را لېږلی هغه ورسره ساتئ او په هغې چارج کوئ، په بل باندې نه. یو مین پوینټ دا هم دی ځکه چې بدل او د دې ولټیج په دې لیکلي دا عدل بدل شي نو بیټرۍ سره میچنګ نه کوي، نو دې د وجې هم بیټري بیا داسې څه ښکلی کار نه کوي، یا ډکېږي زر نه، یا تشېږي زر، یا صحیح چارج کېږي زر، یا ټایمینګ کم شي. او که څوک دا وایي چې زما موبایل چارج کېږي نه زر زر، ډکېږي نه زر زر، نو موبایل باندې دا جاز لګوئ چې کله چارج ته لګوئ ایرپلین موډ، دې سره ستاسو په موبایل کې ټول چې کوم ایپس چلیږي بیکګراوند کې هغه ټول بند شي एकदम، او موبایل صرف چارجینګ ته پاتې شي، نو دی ډېر زر زر چارج کېږي. که یقین هم نه راځي نو یو پیری پې ټرای وکړئ، موبایل باندې به جاز ولګوئ ایرپلین موډ او بیا چارج ته کېږدئ، بیا وګورئ چې دا څونه زر ډکېږي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. والسلام.